الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع. منگا تاسو چې دې ځای کې را جمع شوي یو د دې را جمع کېدو سبب چې په دې ځای کې د یو ورور حضرت عمر د هغوی د نکاح یو پروګرام او سلسله ده. اللہ رب العزت دے بابرکت او د خیر وګرځي. نکاح دا یو سنت عمل دے. فقہاء کرام د نکاح باز چې کوي بعضی صورتونو کې نکاح فرض او واجب ګرځي او بعضی صورتونو کې مستحب او سنت ګرځي او بعضی صورتونو کې حرام ګرځي. قرآن او حدیث مخ ته پراتو رب کریم دې د فقهای کرامو په قبرونو باندې کروڑها رحمتونه ولیږي چې دا مختلف احادیثو او د قرآن تطبیقات ذکر کړي دي او د هغې یو نچوړ او لب لباب هغې مخې ته یې ښودی دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم دا دواړه چې انسان کله ګوري او د دې مطالعه کوي د رسول الله د احادیثو او د قرآن، نو دا یو داسې عالمگیر دین پیش کوي چې هغه د یو حتې سره د یو علاقې سره نہ بلکہ کاغی تعلق دے نو داغی تعلق یو عالمگیر تعلق دے انس و جن او داغی سرسرا دار حتی سرا داغی تعلق دے او ہر قسم انسان سرا
داغی تعلق دے و قوانین چھ پیش کئی نو قوانین دا سے انداز کے پیش کئی چھ دا انسان عقل حیران شی کہ دا تہذیب الاخلاق اصول ذکر کئی نو قبل طرف تا دا کور دا اصلاح قوانین ذکر کئی او بل طرف تا سیاست مدنیہ ذکر کئی چھ معاشرہ و سوسائٹی دا بسنگ دا دی اصلاح کی گی نو قرآن کریم ناشنا انداز چھ حقوق لراشی نو دا خزی حقوق ذکر کئی نو دا سڑی حق ذکر کئی بل طرف تا دا مور حق ذکر کئی دا والدینو نو دا بچو حقوق ذکر کئی نو دا راغی حق ذکر کئی نو دا راغیت حق ذکر کئی بشری حقوق چکلا قرآن کریم دا اغین باز کئی نو آغا بشری حقوق بیاپ بشری حقوقوں کے حقوق نسوہ یو ناشنا انداز کے ذکر کئی عارض قرآن کریم کامل و اکمل دین دے قرآن کریم یو نہج اختیار کردے دے قرآن کریم وئی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ما ستاسو دا پارا ستاسو دین کامل گرزول دے او خپل نعمت میں بتاسو پورا کر دے مانا دا عقائد پا باب کے دین اسلام دا کامل و اکمل دے نو دا عقائد و نبات فروعوں کے پا اعتبار دو کلیاتو دین کامل و اکمل دے او ستاسو دا پارا ما دین اسلام دا قانون خوخ کرده و زب دے رازیم اللہ اکبر عمر ویلو رضیتو باللہ ربا زب دیر عظیم چھ زمان رب اللہ دے وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ پدیر عظیم چھ زمان محمد الرسول اللہ نبی دے وبالاسلام دینا پدیر عظیم چھ دین او قانون چھ دے ندا زمان اسلام دے ولی بنی اللہ ویلو ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تک خوخ دین دے مقبول دین دے نو آغا اسلام دے رب کریم دام ویلو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا چچا بلیو قانون بلیو دین دے اسلام نما نن چھ بری کلی کے کم عذاب الار تیر شو بدے ٹولا علاقہ دا جمہوریت دا یو منحوس قانون دے دا جمہوریت دا قرآن کریم متصادم نظام دے دا جمہوریت دا احادیث دا رسول اللہ سر ٹھکراو نظام دے قرآن نمانی او دا قانون دا جمہوریت قرآن نمانی دا ٹھکراو دیو بل سرا دا چیو سڑے منی نو آدھے دا نوئی چما قانون دا اسلام منو قانون دا اسلام کے رب کریم نظام گرزولے دے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا یو دینم دا دین اسلام نہ بغیر
تالاش شو رب کریم نه قبلی. قرآن کریم وی افحکم الجاہلیت یبغون، تاسو رالی نو تاسو د جاہلیت پیسلی تالاش کرے، د جاہلیت پیسلی ولی تالاش کے. رب کریم قرآن را لے گلے دے، اگر قرآن کامل دے، اگر قرآن اکمل دے، اگر احادیث چکم صحیح سند سرا د رسول اللہ مبارک نے ثابت تھی، اگر کامل و اکمل دی. عرض مدا کو ماو تالرا رب کریم چکم دین را کڑے دے، اگر دین کامل و اکمل دین دے، کداغی یو قانون جرگی پاس کر، اگر جرگی قانون کدو قرآن خلافو دغا جرگا مردود دا. کہ قانون یو قومی اسمبلی پاس کر خود قرآن خلاف دے، دغا غیر مقبول مردود دے. کاغا یو یونین کونسل پاس کر، کاغا مولا پاس کر، کاغا امی پاس کر، کاغا یو شیخ پاس کر، کچھ کم قانون متصادم و ٹھکراو دے دا دین اسلام سرا رب کریم تا دا ضرورت نشتا. کہ رب کریم تا ضرورت تے خوشحالی گی قبلیے نو اغا قانون دے چکم ماو تھالا ورکڑ دے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ولی بنی ومن احسن من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. پیسالہ دا اللہ خیستا، قرآن کریم خیستا. اللہ الذی نزل احسن الحدیث دا طریقہ دا رسول اللہ خیستا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ. قرآن خیستا، قرآن سرا سنت دا رسول اللہ خیستا. چکل سنت دا رسول اللہ خیستا، خبر دا اللہ خیستا، پیسل دا اللہ خیستا، نظام دا اللہ خیستا. بل ماتا گند سلرا مخیتکے گن نظام دا گن نظام ماتا سلرا مخیتکے بیا اغیلرا سل پر تگنا جوڑے. بار کے عرض مدا کو موضوع مدا ندا تمہید کے خبر اول خوالاڑا. رب کریم یو کامل دین را لے گلے دے، یو اکمل دین را لے گلے دے. آگا کامل و اکمل دین چکل دو حقوق خبر کئی ماشاءاللہ، چکل آگا خبر کئی ماشاءاللہ، دو فروغ خبر کئی، دو اصول خبر کئی نو ماشاءاللہ. اگر دا سے خبر دا چا اغید پاسا بلا خبر نکیگی ولی بکیگی، دا زمان دا رب خبر دا، دا زما دا رب خبر دا. کلچ معاشری ترازی نو دا معاشری اصلاح چکی نو ناشنا ترتیب سر اصلاح کئی. دا اصلاحگانو نا یو طریقہ دا نکاح دا، یو طریقہ دا نکاح دا. پیغمبر پاک باندے چکم قرآن راغل دے نو آغا قرآن دا ہوئی وانکحوا الایام منکم. تاسو کی چکم بے وادی کاغا جنئی دا کاغا الک دے نو اغیل روادو کئی او آپ نکاح باندے ور کئی. والصالحین من عبادکم، آغا چا دا صلاحیت دا نکاح لری کاغا ستاسو غلامان دی نو اغیل رو نکاؤنو کئی. و امائکم، تاسو آغا وین ظلام نکاؤنو کئی. ولی پدی معاشرہ سمیگی، پدی معاشرہ صحیحینو کی روایت رازی بخاری و مسلم کے رسول اللہ خطاب کئی یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء. او خلقا او زوانانو ٹھول گیا، او زوانانو من استطاع منکم الباء. تاسو کی چکم یو سڑے دا نکاح طاقت لری او اغسر دور مال وغیرہ شتدے چاہ نکاح زان لو کی نو اغدی نکاحو کی فلیتزوج، آدھی نکاحو کی او اغدی دا نکاح سرا خپلتا زندگی پاک کی. ولی پیغمبر پاک ہوئی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. داغا نکاح چھدے دا نظر بندون کے دے بہترین طریقی سرا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، دیر زیاد دا شرمگاہ حفاظت کا ان کے دا نکاح دے. آغا شرمگاہ چھ غلط استعمالی گی نکاح سرا آغا کنٹرول شی. دارنگ آغا نظر چھ غلط استعمالی گی نکاح سر آغا کنٹرول شی. دا علاج پیغمبری دے، پیغمبر علاج خود لے دے و بیان آشناوی. ومن لم یستطع
فعليه بالصوم، څوک چې دا طاقت نه لري فعليه بالصوم ادي روجي نیوي، فإنه له وجا دا به د ده دپاره یو ډال شي، دا روجه چې دی نیوي نو د ده به د هغه شهوت کنټرول وي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وایي او ځوانانو نکاحونه وکړئ چې چا سره د نکاح طاقت شته. معاشره کې نن فساد ولې دی؟ معاشره کې نن فساد ولې دی؟ دا ولې یو ځای کې وایي پلان کې ځای کې جینۍ لاړه د کوره ووته، بل ځای کې پلان کې ځای کې هلک ولاړ دی جینۍ ته لارې ساري. دا ولې دي؟ زما عزتمندو دا ځکه دي چې قرآن د هغې قانون پامال شوی دی، احادیث مبارکه د رسول الله هغه پامال دي. خلک وایي یاره جي نه ورکوم په دې سړي له په نکاح باندې، نه ورکوم دله په دې باندې، یا نکاح بچي نه کوي. ولې؟ یاره زما بچی هغه لا په خپلو خپو باندې نه دی ولاړ، هغه لا امریکې ته نه دی تللی، هغه لا کنیډا او امریکې ته دارنګې یورپ ممالکو ته نه دی تللی. دا نظام غلط روان دی. نو هغه په ګناهونو اخته کي، چې کله د ګناهونو امخته شي په ګناهونو باندې راشي د هغې نه پس ته که هغه له نکاح وکړي هم نو هغه د ګناهونو خوند اخیستی، هغه بیا چې دی دا واده نه پس ته هم ډېر په مشکله باندې هغه چرته د دین په لاره باندې راشي او هغه بیا لګیایي. قرآن کریم یو حکم کړو ما او تا قرآن کریم دا ویلو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، د مؤمنانو ته محبوب پیغمبر وایا چې دوی د بعضې نظرونه ښکته کي، دوی د بعضې نظرونه ښکته کي. معنی نظر د غلط نه استعمالی، نور د ګوري نو ګوري دي خو نظر د غلط نه استعمالی. ویحفظوا فروجهم، دکه خبره دې سره سره د خپل شرمګاه حفاظت دی وکړي. پیغمبر پاک دکه حکم بیا زنانو ته هم دی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. مؤمنانو ته ووایا، مؤمنانو ښځو ته چې هغوی دې خپل نظرونه ښکته کي. ویحفظن فروجهن، هغوی دې د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي، پردو نارینهو ته دې نه ګوري. دا مسئلہ مفسرین کرام او دارنگ فقہا او محدثین ذکر کئی چی آیا نارینا خو آغا با خز تا نگوری، لیکن آیا خز چکم دا نو دا با سڑی تا گوری او کنشکتے. اللہ اکبر. دیر ناشنا اقوال مخل رازی، لیکن چکل دا اقوالو لب لباب راو باسے او داغین نا چھوڑ راو باسے نو آغی ٹھول داوئی چی زنانا چې کله شهوت نه، خطر نه، دارنګ فتنې خوف نه، زنانه نارینه ته کتی شي. لیکن زما عزتمندو دا مقید ذکر کړی چې خوف فتنه نه اکثر په دې باندې دي چې څنګه نارینه به پردو زنانو ته نه ګوري، زنانه به هم پردي نارینه ته نه ګوري. او دا مذهب دا احوت هم دی، دا مذهب چې دی د قرآن او د سنت مؤید هم دی او دا بالکل بهترین د فتنې نه خالی مذهب دی. دواړو ته دا وایي، دواړو نارینو ته دا حکم، زنانو ته دا حکم او نارینو زنانو ته دا حکم چې دی نو د دې علاج پیغمبر پاک اخود یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تاسو کې چې کم سړی نکاح طاقت لري، مال دولت ور سره لګیر شتا، پیسې شتا، مهر وغیره د پاره فلیتزوج فلیتزوج. آدھی نکاحو کی، آدھی بیویو کی. ولی فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، زکا چې دا ډیر بندون کې د نظر دی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، د شرمګاه دپاره ډیر حفاظت کوونکی دی. نو چې کله داسې ده نو د الله حکم په دې کې ژوندی کیږي. بل د نکاح یو فایده دام ده، زما عزتمندو پیغمبر پاک ذکر کوي تزوجو، نکاحونه وکئ، ښځې وکئ، توالدو، بچی راړئ، تناسلو، نسل سیوا کوي. دا نسل سیوا کوي، دا نن سبا هغوی اول واده نه کوي. چې واده وکړي نو یې موږ لا یو 2-3 کاله نه راړو، چله دا واده دې سله کو رامیتوب لرې کاو نه راړو، موږ نه راړو، دا نکاح سله کو. پیغمبر پاک وایي تزوجو، توالدو، تناسلو، و نکاحونه وکئ، بیبیانې وکئ او نسل سیوا کوي، بچی راړئ. ولې؟ فإني مباح
بكم الامم یوم القیامه سبا پرز د قیامت تاسو باندې به زه فخر کوم ستاسو په ډیروالي چې زما امت ډیر دی زه به تاسو باندې فخر کوم دا کنتم خیر امه دا خدا امت سیوا کول دی نو د نکاح یو فائدہ دغه هم ده چې امت سیوا شي او امت سیوا کېدو کې ماشاءالله صرف دام بیا نه دي چې د قیامت پرز باندې فخر د محمد رسول الله وي د امت په کثرت باندې نه صرف دام نه دي دی کې ډیر سدي الله التخو په غیر ملکونو کې د کافرو ملکونو کې دا شی نشتا ما او تا ته وي بچے دوئی اچھے اور چھوٹا خاندان زندگی آسان چھوٹا خاندان زندگی آسان امریکہ کے چشپگم ترسی نو لا نکاح مکاح نہیں کرے اور آغا چکم دنی یتیم خانوں کے داغ شپگو پنزب چیر یتیم خانوں تتلی بغیر د نکانا اور آغا ٹھول بیا پدے افغانستان کے یا پاکستان کے چھ ضرورت اگئی محسوسی نو اگئی را لیگی اور داغ دا زنا پیداوار دا دا مسلمان خلاف جنگی گی اور مسلمان توی بچے دوئی چھوٹا خاندان زندگی او کلا کلا نو طرف سے سیزونه میزونه لګولي نه دا سیندا دا د مسلمان نه غیرت تو باسی ما او تا رب کریم دا ویلی دی چې تاسو د نظر حفاظت وکي بهترین حفاظت نسخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخودلا مسند احمد کی او روایت راځي د نظر حفاظت دا خو په نکاح باندې راغې نو چې په نکاح باندې راغې او د شرمګاه حفاظت په نکاح باندې راغې مسند احمد کې امام احمد ابن حنبل یو روایت را نقل کړي اب فرمای حافظ ابن کثیر راغسته ده ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف الله له عبادا يجد حلاوتها کم یو انسان چې د یو زنانا خایس ته وګوري داغي په خایس باندې په خایس خلقی او کسبی داغي نظر ولګي لیکن دې بیا د الله دې يرینا د خپل نظر بن کی بیا اغه ته نګوري او داغي خپل نظر را کنټرول کی نو اغی د وجنا ماشاء الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای الا اخلف الله له عبادا الله دلرا یو عبادت دا اغی عوض کی ورکی دا سے عبادت ورکی یجد حلاوتها یجد حلاوتها دے داغی خوگوالی با محسوسی دے چکل عبادت کئی ماشاءاللہ دے چولاڑی دے اللہ اکبر پدی کی بدیو خون محسوسی دا بنی چھ دے غفلت سر لگیا دے وهم عن صلاتهم ساہون کی بنی چھ غفلت کے پروت تے نانا غفلت کی بنی دے بلگیاوی اللہ اکبر دا تچولاڑے او اللہ سر خبری کے ماشاءاللہ دا خدا الکلا سر ہم کلامی دا الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی حمدنی عبدی یو یو جملہ باندے رب کریم جواب ورکی ہم کلامی شروع دا یو یو جملہ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرکا دا خوڑی رخکلی جملی دی دیر خست خبری دی دا اللہ بڑائی دا اللہ توحید دے لیکن ما تا چودری کو اللہ اکبر سبحانک اللہم لاړو خبر نشته ولی زما استا معاشرک سوی زما استا معاشرک د پردی زنانا هغه باندې نظر لګي پردو زنانا سره خبري کیږي که نه کیږي ها پردی زنانا د ماما د لور نه پرده ده ماما لور به د ماما د پپو زوی نه پرده کوي ماسی لور به پرده کوي دا ټول هغه خو سکه ماشاءالله اوس چې کله کو ایجوکیشن راوته هاسټلو کې مخلوط شو دارنګ په یونیورسيټو کې کالجونو کې په دې تمام نظام کے مخلوط او ہر چا سر خبری دی نو پاغا کی چھ بد نظری کی گی دا عبادت خون بکم زائن راشی دا عبادت خون ختم شو دا یہود نسوارا یو سازش دے او اغا سازش دا دے چھ مسلمان اللہ پا پہاشی راشی پنن دور کے داغی پا اس نظر نشتا دا یہود و نسوارا پنن دور کی نظر کرے نو آپ پا دی دے چھ مسلمان بے حیاش
مسلمان بے حیا شي. مسلمان چې کله بے حیا شو او دنه هغه حیا لاړه نو بیا مسلمان کې په جهاد غیرت ناراضي، مسلمان کې په توحید غیرت ناراضي، مسلمان کې په سنت د رسول الله غیرت ناراضي. غیرت خو له راضي چې کله سړی کې حیا وا. دغه هو وجه ده چې 4 من سنن المرسلین ترمذی کی روایت راضي پاغي کې یو حیا راضي او پیغمبر پاک وای اذا فاتک الحیا، کله چې حیا د تا نه لاړه ختم شوه بیا خو چې سکې نو مرضي ده د بې حیایۍ پسې دغه قسمه قسم بې حیاتوب پسې بیا هغه هر څه راځي، بیا توحید نه سنت نه. دارنګې چې کوم دنو غیرت په قرآن او سنت او په قانون د الله نه، که قانون د الله نه نو نه دي که نه. وایي خیر د جمهوریت خو شته که نه، کله کله د جمهوریت دپاره آیتونه راړئ چې جمهوریت خو قرآن کې راغلی دی. جمهوریت خو قرآن کې راغلی دی. دی نظام له بیا هغې لګیایي آیاتونه وایي. زما عزتمندو عرض مې دا کو امام احمد ابن حنبل چې کوم روایت راړي نو هغه وایي چې د بدنظرۍ نه حفاظت د دې په عوض کې الله د مټاس عبادت ورکوي، د خوند عبادت ورکوي چې کله سړی عبادت کوي او د الله سره هم کلامی دا نصیب کیږي. صرف دا نه، تبرانی کی او روایت راځي او هغه تبرانی والا روایت هغه بیا د دین بل شان دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم. دا نظر چې دی دا د شیطان د غشو نه یو زهریله غش دی، زهریله غش دی دا بد نظری. او بیا پیغمبر پاک وایي چې الله فرمایي من ترکه مخافتی، چا چې دا نظر زما د یری د وجې نه پرېښوده، بد نظري پرېښوده، ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه، دله به زه داسې یو ایمان نصیب کم چې دی به د هغې ایمان خوږوالی په خپل زړه کې محسوسوي. د ایمان خوږوالی هغه د نظر حفاظت کې دی، د عبادت خوږوالی هغه د نظر په حفاظت کې دی. او د نظر حفاظت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اخود یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. کم یو چې تاسو کې د نکاح طاقت لري نو د نکاح وکړي، بیبي دې وکړي. فانه اغض للبصر، فإنه اغض للبصر، دا د نظر ډیر حفاظت کوونکی دی. واحسن للفرج، د شرمګاه حفاظت کوونکی دی. زما عزتمندو صرف دا نه، یو روایت بلوم راځي حافظ ابن کثیر را نقل کئی، نور مفسرین عمر آغسته ده. ناشنا فائدہ دا او ناشنا د نظر د حفاظت فائدہ وګورا. د قیامت پر از باندې هغه سترګه به د الله دربار کې نه جاړي. کومه سترګه چې د بد نظرۍ نه هغې خپل حفاظت کړو. نن زما ستا جبلو کوي، من غیبت باندې لګیا یو، من په د مسلمان په حتک باندې لګیاو، ورنه مسلمان خدا نو. مسلمان خو هغه چې مسلمان د مسلمان په غم د هغه په شرم باندې خپل شرم یې ګڼو، خپو چې د مسلمان عزت ولې پامال شو، د مسلمان عزت ولې پامال شو. سترګې لګیا دي، بد نظري کوي. الله الله روایت کې راځي، حافظ ابن کثیر عمر اغسته ده، کل عین باقیت یوم القیامه، ہر سترگا پرست قیامت جاڑی با دا با جڑیدن کی الا عینا غزت من محارم اللہ، مگر یو آغا سترگا چه آغا دا اللہ دا حرام سیزونو نا چه کم اللہ حرام کرو اغینا بندشوی وا اغیتے نو کتلی دا سترگا با سوا پرست دا قیامت نجاڑی. وعینا سہرت فی سبیل اللہ، دویما آغا سترگا دا چه آغا دا اللہ پلا رکی شوگیره کڑی سوکیداری کڑی پا آغا پا بارڈر اولار دے، آغا اولار دے پا سرحد باندے او اولار دے چه یہودی عملو نکی، نصرانی عملو نکی، دارنگی بل کافر عملو نکی. دے اسلام د حفاظت د پارا، د اسلامی قانون د حفاظت د پارا، د توحید د حفاظت د پارا اولار دے. اگا مجاہد سبیل اللہ نہ مراد جہاد فی سبیل اللہ دے، قتال فی سبیل اللہ دے. وعینا سہرت فی سبیل اللہ، اگا سترگا چھ اگا حفاظت داغه به نه جاړي چې کم د الله په لار کې شوګیره کړې ده او د الله د دین دپاره ویښه پاتې شوې ده، دا سترګه به سبا پرست د قیامت نه جاړي. وعینا
یخرج منها مثل رأس الذباب من خشیت الله. درېیمه هغه سترګه ده پرز د قیامت باندې جاړي چې د الله د یری نه خلوت کې د هغې نه او په جلوت کې خو د الله د یری نه د هغې نه دومره اوښکام پرېوته لکه د مچ سر، دومره معمولی یو معمولی اوښکته پرېوته، خو د الله د یری د وجې نه چې د الله خفه دی او زما ګناهونه دي، یا د الله د یری د وجې نه چې ما سره به الله څه معامله کوي. دا سترګه چې د دې نه یو اوښکه لاړه سبا به دا سترګه نه جاړي. زما عزتمندو د نظر حفاظت څومره فایده ده چې د نظر حفاظت د وکړه سبا پرز د قیامت په ستا سترګه نه جاړي. ستا سترګه چې نه جاړي نو دا څومره لوی مقام دی. دا مقام دی چې تا ته جنت یو زیره ملاویږي. ته جنتی پتا به خوب نه، لا يحزنهم الفزع الاکبر. هغه لویه یره چې ده هغې نه به ته چې کوم دنو محفوظ او ته چې کله مړېږې ماشاءالله دا خو هغه حفاظت و چې توحید نه پسته الله بلکې داسې ووایا چې د توحید حفاظت ته کېده نو په دې خبرو باندې کېده. ما عرض وکړه مخکې الله الله کم قوم چې بے حیا شي هغه کې غیرت نه، زمانې د جاهلیت نه مخکې لاړ شو ګوره نو زمانې د جاهلیت نه توحید نو، شرکیاتو بدعاتو رسم دی رواج دی ولې دا څیزونه دي هغې کې بے حیایي وه، بے حیایي ده. ته لاړ شو ګوره د مشرکین عرب تاریخ وګوره نو سړی حیران شي چې کله د تاریخ کتابونو باندې نظر اچوي. بالګ لاړ شه وګوره د هغه یهود او د نسوارا چې په هغې کې زنا څومره عامه شوې وه نو بیا لاړ شه د مشرکین او د یهود نسوارا نه مجوسو ته لاړ شه په هغې کې د خور امتیاز نو، د مور امتیاز نو، دارنګې هیڅ یو شی نو، ټول بې حیایي وه. او چې کله هغې کې هغه بې حیایي راله نو هغې کې د هغه بې حیایي اثر دا راغلی و چې هغې بس صرف او صرف خپل یو خواهش پسې روانو او هغې د خواهش نه الہ جوړ کړو، نور هغې توحید له نه راتلل. زما عزتمندو کم لهر چې زما او ستا په دې معاشره کې روان دی، الله د عالم نه تنفر، د مدرسې نه تنفر، د جماعت نه نفرت، تنفر د حق پرستو نه تنفر، جماعت سپک ښکاره کول دا صرف او صرف یو سازش دی او دا سازش د یهودو د نسواراو دی. هغوی دا دیله کوي چې کله مسلمان بې حیا شي او دې خوا لیډران راوښکلي دي هغه لیډران په ډول عمله نه کوي، په اسره نه کوي، هغه په هغې باندې هم لګیا دي، هغوی په رباب اسره نه کوي بلکې د ټنګ ټکور دا د هغوی زینت ګرځېدلی دی، دا د هغوی د اجرو زینت ګرځېدلی دی، دا د هغوی د محفلونو زینت ګرځېدلی دی. په عاشي او عریاني هغوی فخر کوي. نو دا لیډران را مخکې کول، طالب حق پرست عالم دا چې کوم دی نو بدنامول دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې کله بې حیایي راله بیا کالجونو کې مخلوط نظام، یونیورسټو کې مخلوط نظام، دا صرف د دې دپاره چې دا غیرت په توحید ختم شي، دا غیرت ختم شي. ولې تاسو ګورئ نه، تاسو ګورئ نه د دې کلي خبره کوم، د دې علاقې خبره کوم، د دې پښتنو خبره کوم، د دې چې به لور خور د چا پړونه به چا نه لیده، تیاره کې به راوته، تیاره کې به واپس کور ته تله، غم خاده په تیاره کې و، په رڼا کې چا د هغې پړونه نه و لیدلی. او چې کله به سړي رالل یو ګوټ ته به شوه او هغه به د حیا نه شرمېده دیوال سره به جوخته شوه. نن زما او ستا زنانه هغه د سعوده مخکې روانې، دا دې ځای کې چې کوم د زنا بازار دی، دا دې ځای چې کوم د زنا بازار دی، دی له د پنجاب نه راځي، د پنجاب نه دي راغلي، زما او ستا دا پښتني دي، دا اخوا د سکول څخه چې د زنا بازار دی، دا اخوا په للخیلو کې چې د زنا بازار دی، دا د زنا دا بازارونه دا چرته د بنګال نه دا خلک نه دي راغلي، دا دکانداران هم د دې دي، لیکن بې حیایي شوه، فحاشي شوه، تاسو یې وینئ، دا زنانې ویني، دا څه دپاره؟ الله الله دې لپاره چې پاشي عریانی شي. او کله چې پاشي عریانی راله په هغه قوم کې غیرت نه په توحید باندې، په هغه قوم کې غیرت نه په سنت د رسول الله باندې، په هغه قوم کې غیرت نه په صحابه کرامو باندې. نن ګورئ نه
نن ګورئ نه دې معاشرې ته وګوره، په دې معاشره کې د الله د توحید الله د هغې مخالف کم کم شرکیات شروع دي. یو ځای به پیر راوځي د خدای توب دعوه به کوي، په چیلنج باندې خلک ښه کوم، ټول خلک ورله ورخلاص دي. بل ځای کې به چې کوم دنو پیر راوځي په موبایل کې ضربونه ورکوي، او د موبایل ضربونه هغه چې کوم دنو وګرځېدل د دې دپاره چې دا چې دی نو دی خلق معلومي چا تعویز کړی دی او چا نه دی کړي، څوک نکونه ګوري، څوک په دیوال نه خیرا کاږي، او څوک قسمه قسم واهیات او خرافات وایي. الله ته کنزل شروع دي. عالم الغیب یو الله، کارساز یو الله، غوث و داتا دستگیر یو الله. الله ته کنزل شروع دي، شرک شروع دی، او چا کې غیرت نشتا، ټول ورخلاص دي. د سنتو د رسول الله جنازې ووتې، د سنتو د رسول الله جنازې ووتې، سر انګریزی دی، ګیره انګریزی ده، مخ انګریز پشان دی. وزم تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود. بیا بل طرف ته وګوره دا معاشره کې ربطه هغوی کار کوي. شاعر ډېر ښه ویلی دي، تاج و ناخوب تاج و ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ربطہ ربطہ اغیلی گیا دی خپل تہذیب راوست زما په کور کې داخل کو، ما خپل اسلام والا تہذیب زپا اغی شرمیگم، زپا پټکی شرمیگم، زپا گیره شرمیگم، زپا اسلامی معاشره شرمیگم. او یر خلق بسوئی ماشاءاللہ زار شمد صحابونا، صحابه قرآن کریم اسنوئی اولئک هم الراشدون، قرآن کریم اسنوئی اولئک هم الفائزون، قرآن کریم اسنوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم اسنوئی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، قرآن کریم اسنوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن کریم اسنوئی. قرآن کریم چه صحابه اولا دا دمرا قسمہ قسم القابات ورکی. اولئک لهم مغفرہ ورزق کریم. دا زکوی چه اغی دا محمد رسول اللہ پا سنتو او پا قرآن غیرت کرو. ماشاءاللہ دا ابو بکر غنتی بسو کی نوے پیغمبر پاک نوے وفات شو، او منکرین زکاة را پاسی دل وی کدا ہر سکی کی زو جہاد کو. زما د پیغمبر حکم سره او د پیغمبر طریقې او د الله حکم سره کار دی. زار شم د عمر نه چې هغه اختلافات ختمي، نو فیصلې کوي، ناشنا فیصلې کوي، او په هغې صحابه را جمع کوي. ولې پیغمبر د حضرت عمر ماشاءالله د هغه باره کې چې کومې پیشنګویي ورکړې وې چې قرن نا هغه ته خپل ابو بکر معلومو، هغه ته عمر معلومو، هغه ته عثمان معلومو چې زما عمر عثمان او علی دا زما د سنتو خلاف نه کوي، دا زما د سنتو احیا به کوي. عرض می دا کو هغه صحابه دي، صحابي دی مجلس ته روان دی، څوک ورته وایي یاره چې دا پنسل لږ ښکته کا، پنسل لږ ښکته کا، د بادشاه دربار ته ځو. ماشاءالله زار شم د صحابي د جرأت او د غیرت د جواب لا وی انترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهذه الحمقه. د دې بیوقوفو د وجنا من به د محمد رسول الله سنت پرېږدو، د هغې سنت سره مینا و سنت و غیرت. دا خو ځکه الله القابات دا ورکوي. اوس هم د الله هغه وعدې دي چې کم د صحابه کرامو سره وې، خو چې موږ خو د ایمان په زور باندې څه خو د ایمان مظاهره وکړو. زما عزتمندو عرض مې دا کو د نکاح فوائدو کې یو فائدہ پیغمبر پاک غض البصر ہو چې نظر حفاظت پدې سر راځي. دا د قرآن حکم دی، دا د پیغمبر پاک حکم دی. حضرت علی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو یا علی
لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. یو نظر غیر اختیاری ولګید نو دی پسې اختیاری طور سره بیا ګوره پردی زنانه ته ونه ګورې. ړومبنې درله هغه جایز چې غیر اختیاری لګېدلو، خو ګوره دویم درله روا نه دی. جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ مسلم کی روایت راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړ چې یاره جی غیر اختیاری ناصافی نظر ولګید نو دی باره کې بسی خپل وی سألت النبی، ما د پیغمبر پاک نه تپوس وکړ نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ناصافی نظر ولګید نو دا واړوه. نبی علیہ السلام ته خپل نظر دی واړوه. عرض می دا کو چې د نکاح بهترین پایدا هغه دا ده چې سړی د شرمګاه حفاظت او د نظر حفاظت وکړي. په نن دور کې دا قسم فحاشي چې راځي، دا قسم ظلمونه چې راځي. زما عزتمندو فیسبوک کې بیا واتساپ ته او هغه چې کم دنو ویډیو کال دی، ویډیو کال باندې جنۍ لګیا ده کاغال تر او تدلته نو لګیا ده بد نظری ده، په فیسبوک بد نظری ده، دارنګ په یوټیوب بد نظری ده، او مولا اخته ده، پیر اخته ده، فقیر اخته ده، اری غریب اخته ده، مالدار اخته ده، خزی اخته دي، سړی اخته دي. څوک دې ته ګناه نه وایي، الانکه دا عظیمه ګناه ده، دا عظیمه گناہ دا. پیغمبر پاک اور صحابہ کرام توئی ایاکم والجلوس علی الطرقات، او زما صحابہ کرامو لار کے مکی نہیں دا لار دا ناس نے زان بچ گئی. صحابہ کرام عرض کے یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فیها یا رسول اللہ، کل منگتا یو ضرورت را پیخشی ممک پلار کے مجلس جوڑ شی. نبی علیہ السلام میں ان ابیتم فاعتوا الطریق حقا، که خامخا داسې ضرورت راځي او تاسو وایي چې موږ ته ضرورت را پیښیږي او کله موږ په لارو کې کینو ودرېږو د ضرورت په بنا باندې، نو بیا د لارې حق ادا کوي. وی د لارې حق څه دی؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي غض البصر. لاره کې ناسته خو د چا تور سر ته مه ګوره، د نظر حفاظت وکړه. وکف الاذى، په لاره کې یو اذیت والا شی پروت دی، تکلیف والا شی دی، اغام لري کا او چاته په لاره کې اسنه چې تناسته او اذیت وګرځي چې هغه تلې راتلې نشي. ورد السلام، او چې لاره کې ناسته بیا چا سلام وکړو نو جواب به ورکې. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکې چې هغه ځای کې بیا ناروا صحیح کې. نو د اسلام قانون دا دی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. ناروا دې صحیح کو، د لاس حق دې رسیدو او د لاس وستی او په لاس باندې منې کا، او که د لاس وستی نه رسیدو نو په ژبه باندې منه کا، او چې په ژبې وستی نه رسیدو په زړه کې ورته کلکه مصممه اراده وساته چې کله الله د ژبې وس راکو په ژبه به کوم، او چې کله الله د لاس وس راکو په لاس به کوم. د زړه مصممه اراده دا خود کم از کم امر بالمعروف او نهی عن المنکر نن. اللہ اکبر. امر بالمعروف خوشتا سہد پورے، نهی عن المنکر نشتا، رد پا شرکیات نشتا، رد پا بدعات نشتا، رد پا پہاشی نشتا، رد پا عریانی نشتا، رد پا ناکار لیڈر نشتا، رد چکم ننو پا پاسد پاجر ملا پیر باندی نشتا. خلق خوشحالول دی، خلق خوشحالول دی. دین دی لحاظات و تباہ و برباد کو. عرض میں دا کو د نکاح یو فائدہ خدا دا، او ماشاءاللہ بی بی چې الله چاله نه کور کړه نو دا خلوی نعمت ته، لوی نعمت ته. ماشاءاللہ پیغمبر پاک فرمائی انما حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة. ستاسو د دنیا نا ماشاءاللہ ناشنا نکتر ستاسو د دنیا نا زکا پیغمبر مالی ولی دنیا د پیغمبر د دنیا سره سکار دے. آغا پیغمبر چاگا رب کریم ویلیو وللآخرت خیر لک من الاولا، اخیرت دل د دنیا نا دیر غور دے. مالی ولی دنیا پیغمبر د دنیا سره سکارو زکا وی انما حبب الی من دنیا کم، ما تستاسو دی دنیا نا که خوخ دی نیو دری سیزون را تخوخ دی. یو النساء،
النساء بیبیانے نیک بیبی. ولی حدیث کے راضی الدنیا متاعن، دا دنیا خطول یو ساز و سامان دے، دا سکی یو شے دے، لیکن وخیر متاعها، دا دید سکی نا بہترین شے المرأة الصالحہ، دا نیک بیبی دا. نو النساء نیکی بیبیان را تخوخی دی، یا حقوق النساء چی دا دی حق ادا کم، او کسرت ازواج دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وید دی دا پارا او طول کنڈی دی سوا دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہانا دا دید پار دی چھ پیغمبر پاک دا آغا مجوس دا حقوقو چاگئی نور کڑی دا غیر رد کو دارنگ دا نسوارا دا یہودو دا مشرکینو دا غیر ظلمون رد کو کسرتی بھی بیانے وے دا دید پارا چھ خلقو تا سرد کسرت ازواجنا دا خزو حقوق اخوائی پیغمبر پاک کوئی ما تدا محبوب دی. نن ماتا یہودی رازی نصرانی رازی او دا غی ٹھٹو رازی پا پاکستان کے کم مارچ سوین مارچ تے 8 پا 8 مارچ کے ٹھٹوان دے یہودو نسوارا دے یہودو پار کھال آئی کپری چگے وئی اللہ بھی سن لے آزادی پیغمبر بھی سن لے آزادی دخپل خیال مطابق آئی دا کپریات وئی چھ منگ آزادی وارو تردی پورے چھ ما پا دے خپلو غگونو باندے واورے دل وے منگ قرآن منو حدیث منو زنادقہ دی کنا ملحدین دی آئیم دا غسی وئی منگ قرآن و حدیث منو لیکن وے کم قرآن کی چھے اللہ ظلم کرے دے نوگا ظلمی نمان ان قرآن کی چھے اللہ ظلم کرے دے ظلمی نمانو اللہ ظلم گئی ہائے اللہ خدا سے انصاف دے قال ومن کفرہ فَأُمَتِّعُ ابراہیم علیہ السلام یا اللہ مسلمانان لڑوڑائی ورکے اللہ وے زمان انصاف پا دنیا کے دا سے کافر لے مور کو کافر لے مور کو دا خدا اللہ رحم دے دا اللہ میں ربانی دا یعنی چھ زما اختیار ہوئے او مالا اللہ سیکنڈون لے اختیار را کڑوے نو پا 8 مارچ باندے میں پدائی دے کانو باران ورولے خدا خو نہیں کنا نکی گی دا خو اللہ رحم والا دے صابر بادشاہ دے. اللہ اکبر زما عزت مندو اللہ ظلم نہ کئی دا اللہ نظام خدا دے خطائے دیکھتا ہے پر عطائے کم نہیں کرتا نہ جانے اپنے بندوں پر وہ اتنا مہربا کیوں ہے. اللہ رب العزت داخلی گیا دی خلق لی گیا دی وی یر جی داو گورا وی دا سے ندا دا سی ہوا آیا خلق کوئی کہنے لی گیا دی پتی پیس بک میں زوکو کے زوان دا سی ہوا آیا دنیا دا رحمتنو دا عبادہ دا کندا لگ سوچو کئی گناہ میں ورطا یاد ادا کرنا دا آغا اللہ چھ تد رضی گناہ کے آغا بیام رحم کئی تد شپی گناہ کے آغا بیام رحم کئی تب باغی دا اللہ دا حکاماتنا او دا اللہ نظام دا سے دے چھ اللہ رحم کئی پار کے عرض میں دا کہو نبی علیہ السلام کوئی النساء ماتا حقوق النساء محبوب دی او دویم اطیب خوشبو میں خوخدا نو خوشبو سنت دا رسول اللہ دی. اغبل حدیث کی چرازی 4 من سنن المرسلین سلور سیزون جدی نو داد پیغمبران سنت تے یو الحیاء حیا دا تمام انبیاء کرام سنتو بے حیا کی گما والتعطر خوشبو عطر دام دا انبیاء سنتو والسواک مسواک دا انبیاء کرام سنتو والنکاح نکاح دا انبیاء سنتو نو علتا التعطر دلتا کراغ اطیب خوشبو رالا او دریم وجعلت قررت عینی پی الصلاة زمان استرگو یا خوالے اگا گرزیدل دے پا منس کے منظرات دیر محبوب دے زمان استرگو یا خوالے آرام دا پا منس کے دے نن تاسو گو رئی اللہ اکبر چھ من سمرا دا خزو حقوق ادا کرو قرآن کریم دا خزو کم حق ور کر دے سنگے ادا کر دے عاشروہن بالمعروف پاغ طرف کی نظم کا زمنو الحمدللہ دا سی لگیا کیگم چھ دے یہودیانو دا نسوارا یو ظلم راخلم او دا قرآن خلاف در تخیم چھ قرآن کریم دا غیب مقابلہ کی کم حق ور کر دے لیکن ماں باندے اعتراض پہ اسلام اعتراض چھ دی حق نہ دے ور کڑے پیغمبر پاک وہی ماں تو حقوق النساء محبوب دی
ما ته حقوق النساء محبوب دي او بیبیان کول غواړي. پیغمبر پاک دام ویلی دي چې یو نکاح د انبیاء کرام سنت ته، خو نکاح چې کې نو ګوره پیسې تش مګوره، تش جمال مګوره، تش جمال مگورا. یو حدیث پاک کی راضی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تزوج امرأتا لمالها، چې صرف د مال د وجنا د یو د زنانه سره چا نکاح وکړ لم یزده الله الا فقرا، الله به دغه سړي له نورم غربت سیوا کی. تا صرف مال ته قتل، نن سبا خلق زیم مالدارو کرا او ورکیوم مالدارو لرا، دی تر چا خیالم نه دی چې زه څنګه حکم رشتاو په څه بنیاد باندې غوره کړم. بیا پیغمبر پاک فرمایي من تزوج امرأة لجمالها ولحسبها لم يزده الله الا ابتداء، صرف جمال او حسب لا صرف د دې وجې نکاح کوي نو پیغمبر پاک وایي دی با الله نورم دا بدموری دا به سیوا کوي، نور به بدمور کی. او بیا پیغمبر پاک وایي من تزوج امرأة، چاچه نکاح دیو خزی سره وکړ د دې لپاره چې صله رحمي پې وپالي او خپل ولی پې وپالي او دین ته وکتل، چې دین ته وکتل او خپل ولی ته وکتل. پیغمبر پاک وایي بارک الله له فیها، دې سړي له به الله په دې بیبي کې برکت واچوي. وبارک لها فیه، دې ښځې له به په دې خاوند کې برکت واچوي، دا رشته به د برکت شي. ځکه پیغمبر پاک خو ویلو الله الله که نکاح کې نو ګوره یو څلور څیزونه دي، تنکح المرأة لاربع، څلور څیزو د وجې نه خلک ښځې سره نکاح کوي، یا مال وي یا جمال وي یا حسب وي او یا دین وي. فظفر او فظفر بذات الدین، دین والا غوره کا، دین والا غوره کا. پیغمبر پاک وی نو دیندارا او دا لوی نعمت ته پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اربع من اعطیهن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. سلور سیزونه دي چاله چې هغه ورکړی شو نو دله د دنیا او د آخرت خیر ورکړی شو. قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها وماله. یو هغه زړه چې شکر گزار زړه دی چې د الله شکر وباسي. نن ټول خلق نا شکر دی، الله ما لسغه سدی ما سغه سدی ماشاءالله صادر دشته بنین دشته کپڑی دشته ډوډۍ سار غرما ما خام در گئی بچی در کړي دي خزه در کړي دا شکر وباسا. لئن شکرتم لازیدنکم، الله نورم سوا کی ناشکری مکو. قلبا شاکرا دا لوی نعمت ته. ولسانا ذاکرا دویم هغه جوا چې جبه ور لور کړو ذاکرا چې دا د الله یاد کې لګیا دا. او درې وبدنا على البلاء صابرا، چې مصیبتونو باندې داسې بدن ورکړه چې صبر کوي او د الله تکالیف چې کوم راغلي وي د الله د طرف نه په هغې صبر کوي. او درې څلورم داسې ښځه چې هغه د خاوند الله خیانت نه کوي په خپل نفس کې او د خاوند په مال کې. دا ډېره ښه بیبي ده. نن خاوند دوبۍ کې دی، انگلینڈ کې دی، یورپ کې دی، هغه هلته لګیا دی او هغه پیسې رالیږي او دا وایي زه کله مینی بازار ته ځم، کله لینک روډ ته ځم او کله چې کوم نن یو خوا بل خوا. ځان یم په شرمونو شرمو، په خپل نفس کې د خاوندانو خیانت شروع کړي دي. دا بازارونه دا مخکې چې مې ذکر کړل دا ټول د زناډي دي، دا ټول د زناډي دي. که یو لیډر په دې باندې وایي چې دا د ناروا وې، هغه لیډر ته مخامخ وام مال دې راشي زه ورته وام دا د زنا بازارونه دي، دا د زناډي دي. ماشومان ویني، بچي ویني، ښځې ویني، سړي ویني، دا د زنا بازارونه دي. دا د زنا بازارونه مال د خاوند تباه او برباد کی. کوي که نه کوي؟
هلته نه هغه رالیږي وایي زه څه وکړم پوره کېږي نه لکونه رالیږي او دې ځای کې د هغه شملام کته کړه او د هغه عزت یې مو اخیسته زما عزتمندو نکاح یو بهترین سنت د رسول الله مبارک دی 4 من سنن المرسلین د تمامو انبیاء کرامو سنت دی الله رب العزت ته زما او ستاسو د نظر حفاظتو کی د شرمګاه حفاظتو کی او دا نکاح چې کوم وشو الله دې دا د خیر او د برکت وګرځي الله دې د خیر او د برکت وګرځي نور ان شاء الله مفتی صاحب دراغلی دي زبلا تاخير اغه له دعوت ورکوم چراشي او خپل بیان شروع